ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم یو وارې بیا په یو غمځپلي پروګرام کې یم او غم څه دی زمونږ نن یو بل پولیس خلکار هغه شهید شو تنګي تاڼه کې ډیوټي وه د ډیوټۍ نه کور ته روان و زرمس خان او نامعلومه وسله والو هغه شهید کړو چونکې ترهګري یو وارې بیا سر اوچت کړی دی په پښتونخوا کې پولیس ټارګټ دی هغه خو لکي مروت واقعه رالی پېښور کې رالی مردان کې رالی خو 400 کې په دې میاشت کې دا څلورمه پیښه ده او د دې څلور پیښو تر اوسه ګرفتاري چې کوم دی په عمل کې رانلله پولیس په دې اړه باندې ناکامه په نظر راځي خو تحریک طالبان دغه مر قبول کړي چې دا من کړي د خو وجه نه د ښودلی چې پس ولې قصور یې سو نو دغه یو بله پیښه راله نن یوه بجه چې کوم دی هغه په پولیس لاین کې د هغه جنازه وه مازدیګر هغه په تنګي کې خور ته وسپارلی شو ډي پي او 400 سهیل خالد خان ډپټي کمیشنر او نور د پولیس اعلی چارواکي ډي آی جي مردان محمد علي هغوی په دغه کې ګډون کړو ډېر یو خوب پیدا شوی دی پولیس چې ټوله توره وردي واچي نو په نښه شي پولیس والا رونو ته به زما دا خواست وي چې دا 400 کې په دې میاشت کې څلورمه واقعه ده داسې په پښتونخوا کې د میاشتو راسې دا واقعات را روان دي هغې کې صرف پولیس په نښه کېږي نو یو خو ځان له مه ګرځئ د خپل ځان حفاظت یقیني کې بیلټ اچوئ بلټ پروف جاکټ اچوئ هیډمټ اچوئ احتیاط ډېر زیات ضروري دی او احتیاط ضرور وکړئ دغه زمونږ پولیس والا رونه په نښه کېږي زرمس خان یو ځوان نن لاړ ډېر زیات پې خفه یو غمجن یو پې خو دا واقعات ډېر زیات شو د دې دپاره کوټلې ګامونه پورته کول دي او 400 پولیس لا داسې د بل ځای نه راځي دا هم په دې ضلع کې دغه مشکوک خلکه ژوند کوي او دغه شانتې واقعات کوي د چا ځای کې چې هم داسې مشکوک خلکه وي نو انتظامي سره په دې اړه باندې تعاون کوئ اطلاعات ورته ورکوئ نو داسې واقعات راځي ګرانو کتونکو یو بله واقعه په 400 کې هغه د باچهان پوهنتون په اړه باندې ده چې پرون پکې طالب علمانو احتجاج کړو پولینګ یې کوو د زنانو سره بیا د نارینو سټوډنټانو سره بیا پکې د ټیچرانو سره د یونیورسټۍ لخوا چې کم تور لګي بیا 8 غنټې مسلسل د ګیټ مخې نیولې وو ماسخوتن شو په ګاډو کې دغه سټوډنټانې او سټوډنټان چې کم دی نو هغه موجود و بیا والدین رالل بیا چې 8 غنټو کې مذاکرات کامیاب نشو دغه سټوډنټانو سره نو په هغې باندې بیا لاټي چارج شو انتظامي و چې بل څه خلې نو چې جرګه نه مني یو شمېر جرګې پکې وشولې مشران پکې رالل پولیس پکې رالل منتخب نمایندګان پکې رالل کېناستل د دغه سټوډنټانو سره سټوډنټانو دا وی چې یاره کم پولینګ شوی دی نو د دغې په بدله کې په مونږ جرمانه لګېدلې ده چونکې هغوی وي چې اړو پولینګ مونږ کړی نه دی سټوډنټان وایي او نه د چا بېعزتي کړې ده انتظامیه وایي چې یو پروفیسر سره خو هم زیاتې کړې ده هغه نن ریزاین ورکړه نوکری نه چې زما په یو یونیورسټۍ کې عزت نشته دا سره د بدې راته ویلې کېږي نو زه چوکیداري کوم خو په دې یونیورسټۍ کې پروفیسري نه کوم هغه ریزاین ورک نو خبره په دې ختمېده چې سټوډنټان به ځي او د روحاني پلار کې وي استاز د هغې نه معافي غواړي هغوی وي چې نه دغه استاز به موږ له راځي په دې باندې خبرې وی او په دغه کې بیا لاټي چارج شو بهرحال مسله لا ګمبیره ده په هغې کې 27 کسانو باندې FIR شو دغه سټوډنټانو نن ضمانت شو عثمان علم خان ایډوکیټ چې کوم دی د هغې ضمانت وکړو بیا موږ دغه سټوډنټانو سره خبرې وشوې هغوی دغه ټول تورونه مسترد کړل رد یې کړل چې داسې هېڅ قسمه واقعه نشته دی جرمانه ده زموږ مطالبات و هغه ونه منلي شو په دغې باندې موږ دغه 8 غنټې احتجاج کو هم که
چونکې وایس چانسلر چې کوم موقف دی هغه و چې ما ته لا جرمانې حوالې سره ډیټیل راغلی نه دي چې په ما سټوډنټانو باندې څومره پورې جرمانې لګېدلي او دا زما بچي دي. بهرحال په دغه کې بیا موږ هم پکې نن منډې ووهلې او بدرجا خانو پکې، سعد خانو پکې، بیرسټر راشد عبدالله پرزن، سټوډنټان پکې را سره هم ډېر ملګري وو. کوشش کوو چې دغه مسله د خل د لارې بوځو په پوره امنه توګه باندې حل شي. خو زما به سټوډنټانو ته خواست وي چې بچو دا ډېر قیمتي وخت دی او دې کې زده کړه وکړئ. دا وخت بیا نه راځي. والدین خواري مزدوري کوي او موږ یونیورسټو ته لیږي. دا ډېر غټه خبره چې یونیورسټۍ ته تګ یو سیمسټر باندې په زرګو روپۍ تاسو بندوئ. سیاست پکار دی، سیاست پوه هم د دغه یونیورسټونو او کالجونو نه راځي. خو سیاست دا نه دی چې دا کم نن سبا زموږ په دې ملک کې دا سیاست روان دی، جنګ جګړې. نو دغه شانتې سیاست مه کوئ چې هغې کې تاسو وایئ چې دې کې موږ بریالي شو او موږ به داسې وکړو داسې به وکړو، خلک به راته خو وایي 8 ګنټې چې روډ بند ګیټ بند دي. نو لکه دا ډېر لوی سوال دی او مذاکرات نه کېږي. دا ټولې خبرې ځان ته مخې ته کېږدئ. الله دې کړي چې دا مسله حل شي. ډېره مننه، خوشحاله.